بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ ستاسو ملاقات حضرت علامه مولانا مفتی محمد عارف سلمه الله سره کوو. د هیڅ تعارف محتاج نه دي. هر هغه عالم هر هغه طالب علم چې هغه پنځیر ته راغلي د قرآن کریم د حصول علم لپاره نو خامخا دې سره ملاقات شوی دی، چونکې دی تقریبا ډېر عرصې نه پنځیر بلکې بین الاقوامي جماعت جامع مسجد برلوري کې ماستر منبه تکرار کوي، درس قرآن کریم کوي او دې سره سره په عام کارونو کې په فن میراث کې دی ډېر غټ مهارت دی. دې مهارت او دې خبرو زنن مجبوره کړم چې دې سره ملاقات وکړم، د دې نه کم تپوسونه دي هغه وکړو او د دې نشي و فراز چې په ژوند کې کم تېر شوي دي یا تېرېږي مثال کے طور پر نو هغه تپوس نه وکړو او ستاسو کوم سوالات دي نو هغې تپوس نه وکړو، راځئ چې ملاقات ورسره وکړو او د دې تجرباتو نه استفاده وکړو. حضرت اول خو ستاسو تعارف اورېدل غواړو، ستاسو پوره نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې ستاسو بلکې د الله رب العزت ډېره زیاته شکریا ده، د الله تعریفونه حمدونه دي، د الله ثنا ده چې هغه موږ داسې مقام او داسې درجې ته راوستو چې ستاسو سره ملاقات زموږ نیکانو خلکو سره نصیب شي او بیا تاسو په موږ دومره حسن ظن دی چې تاسو زموږ ځای ته راغئ، موږ ستاسو ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوو. زما خپل نوم محمد عارف دی او د پلار نوم مې محمد غفور دی. د پنجپیر د محله برلوري د جامع مسجد اوسېدونکی دی. ماشوموالي کې تاسو ته والدین سره څه مینه محبت نه؟ ماشوموالي کې خو اکثره سړی روانکاری نو د والدینو کله به یو شان نوم کله به بل شان نوم، نو خاص داسې نوم نو محمد عارف نوم دی. محمد عارف نوم دی. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش 10/4/74 10 اپریل 1974. ستاسو قبیله خاندان سره؟ زمونږ قبیله اصل کې د پنجپیر دا په دوو حصو کې تقسیم دی. یو ته سپوخیل وی او بل ته درې تپیا وی سیر تپا. نو موږ په سیر تپاو کې راځو او په سیر تپاو کې زمونږ برخوږه خیل موږ ته وی د محله برلوري. یعنې برلوري نوم برخوږه خیل دی؟ اصل کې دا دی برخوږه خیل دی او دا چې بره رسې اباخیلو ته رسي، اباخیلو نه بیا یوسفزو ته رسي. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ زما خو د الله احسان دی، درې مې بچي دي او 5 مې لوڼه دي. ماشاءالله. څه مصروفیات لري؟ ماشومان خو لا ټول واړه دي، څوک سکول وایي او څوک کالج ته پکې هم ځي، څوک یونیورسټۍ ته پکې هم ځي او مشر زوی چې محمد حناد نوم دی هغه ستاسو مدرسه کې حفظ کړی دی تحفیظ القرآن کې او اوس هم په دور باندې شروع دی هلته، نور هم دغه شان حفظ کوي. ماشومانې کومې تېر کړو؟ ماشوموالی مې ټول په خپل کور کلي کې تېر کړی دی. ابتدایي سبقونه تاسو دلته ویلي؟ ابتدایي سبقونه اصل کې زمونږ د پنجپیر نه دي او د پنجپیر نه خو پنجپیر خصوصي او مرکز دی. د وخت نه الله رب العزت داسې راکړی دی چې زه به ماشوم وم، زما مشر ورور سن 1985 کې به هغه دوره تفسیر لته د مشر شیخ نو زه به ورسره هم تلم خو سکول کې ولا په څه پوهېدو به نه. نو ما د مشر شیخ صحبت او د هغې درس کې هم ناسته کړې خو کشر هم هغه وخت کې د 1200 کالو عمر. سکول څومره ویلی؟ سکول مې میټرکه پورې ویلی، 10م پورې. پخوا خو دې کلي کې سکول نه و، تاسو هم باب ویلی؟ نه چې زمونږ دور کې سکول و، دې کلي کې هائی سکول و. کوم کوم مدرسو کې تاسو سبقونه ویلي؟ ما خو ګڼو مدرسو کې سبق ویلی دی. د لومبی ابتدا چې زما شوې وه سن 1988 نه نو ویسا تعلیم الاسلام کې هغه وخت کې سرکای بابا او شیخ صاحب شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب هغوی او نور استادان دی. فراغت کله شوی په کوم کال کې؟ فراغت زما د خپل کلي د پنجپیر نه شوی دی 1999 کې.
ماشاءالله داسې خاص قابل ذکر ملګري تاسو سره چې فرق شي په کال قابل ذکر ملګري موږ سره په هغه کال باندې چې ونو مولانا عبدالوکیل صاحب د مینای دا زمونږ دور حدیث ملګري وو قاری نصیب الله صاحب د دیر مولانا محب الله صاحب هغه د نورستان چې هغه زمونږ د بخاري قاری مباشا صاحب ته وایي د بخاري کې هم ماشاءالله نورم بلا شي نه دین نو تاسو پېژنئ کړی دا تخصص کې پټه موږ تخصص په فقه اسلامي دا په کراچۍ کې کړی دی مدرسه خلفای راشدین ماړی پور کې مفتی احمد ممتاز صاحب کوم کال کې دا 2000 کې 2001 او 2000 کوم دواړه یو شان راغلي قابل قدر استادان خو می کړی تاسو یادونه زمون قابل قدر استادان خو ګڼ دي خدا غینا د ټول نه زما مشر استاد او ابتدایي تعلیم چې موږ سره کړی دی حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری امیر جماعت اشاعت التوحید والسنہ و صدر وحدة المدارس الاسلامیہ او دغه شان شیخ القرآن د ویسا مولانا غلام حبیب صاحب دغه شان سرکای بابا گل شاهزاده بابا او دغه شان مولانا امداد الحق صاحب د شوی دغه شان شیخ عبدالسلام صاحب رستمی هلته 1990 کې سن 91 کې دوره تفسیر کړی و او کال مې هم تیر کړی او ګڼ استادان شیخ سلطان انی عارف صاحب مفتی سراج الدین صاحب او زما خپل والد محترم صاحب دا زما استادان دي قرآن کریم تاسو دی علماء وی قرآن هم د دې نه ویل دی شیخ قرآن ولا تاسو چې پنځه سودن کې تاسو د دوله سلطان ملاقات شوی سره شیخ صاحب سره زما داسې ملاقات شوی دی کنه چې زما والد محترم او هغه اکثر ملګری وو زما والد صاحب او هغه ملګری وو او ام عمره وو نو لاغی واسطه یو بل سره تعلق ډیر زیات داسې وو چې مال به والد صاحب سشي راک ستخپا چې دا مشر شیخ صاحب هغه کار ووسه شیخ صاحب له ووسه نو کله به اکثر موږ زمیدار خلک نو په پټي کې چې بس سبزی وشوه نو اکثر د غندلو د ساګ نه د شړشمو د ساګ دا به راغی ډیر زیات خوښ نو ما به هغه کارو او اوس خو دا پنځپیر د لار جوړه شوې ده دا روډ جوړ شوی دی مخکې د پنځپیر لار چې وه د دې خوړ نه پورې طرف ته وه په دې خوړ نه پورې طرف ته به خلک مین روډ ته تللو او بیا به داسې کلي ته راتلله نو په هغه لار باندې دغه زمونږ پټیم دي رډونه دي نو شیخ صاحب یو ځله روانو مین روډ ته پیاده دا رشکې مشکې هغه وخت کې نه وي پیاده به خلک تلل نو زه لړم منډه مې کړه چې ما ولیده لاس مې ورسره میلاو کړل نو دا شرف ماته حاصل شوی دی څو ځله ماشاءالله داسې مشهور علما چې د پاتې شي تاسو ملاقات وکړئ چې کوم څه ولله شي څه شو پیسې شي څه شو زمونږ دور کې شیخ سمیع الحق صاحب افغانستان والا میر سمیع الحق صاحب هغه هم لیدلی او دغه شان د هغې عمر او چې کوم کسانو هغه هم لیدلي او دا تاسو چې کوم نومونه واغستل شیخ کابل ګرامي صاحب یا شیخ عبدالسلام صاحب یا شیخ غلام حبیب صاحب یا نور دا زمونږ نه مخکې تېر شوي دي ډېر چونکې دا جامع مسجد خو ما څنګه بین الاقوامي جومات دی دنیا خلک راغلي نو خامخا تاسو د دې خدام یې خدمتونه کړي تجربه تاسو زیات ده ملاقاتونه زیات شوي نو دې علماو سره تاسو ملاقاتونه لږ شوي دي دلته خو ټول راغلي دي جامع مسجد ته شیخ عبدالسلام صاحب دلته راغلی دی شیخ شاپور شیخ صاحب هغه دلته راغلی دی او ډېر زیات ملاقاتونه شوي دي شیخ غلام حبیب صاحب خصوصو ځله راغلی دی او شیخ عارف صاحب د کوی برمول شهید الله دې رحمتونه پرې ولیږي په دې ټولو باندې هغه دلته ډېر راغلي دي ملاقاتونه سره شوي نور ټول علما دلته کې بل کې خو څنګه تاسو خبرو کوئ خدمات وغیرہ کوي خو دا یو خبره ذهن کې راځي چې قرآن مولا د لارې کې ټول جوماتونه پرېښول د بل جومات توجیهونه درکړو بس څه وجه کېدای شي دا اصل خبره دا راځي چې هغه وخت کې دا ټول کلی دا ټول امامان حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه را جمع کړل او دا ټول کلی په دې اتفاق وشو چې زمونږ به یو جامع مسجد وي نو جامع مسجد دا مقرر شو په برلوري کې نو هغه به ډېر په پابندۍ سره چې کلي کې به وو د جمعې مونځ ټول عمر هغه یې کړی دی د هغې نه بعد باچا صاحب رحمت الله علیه
شیخ الحدیث صاحب هغه به بیا راتلل شیخ صاحب په خپل باندې موز باندې کو خو شیخ الحدیث صاحب خطبه ویله تر دې وخته پورې او موز به هم د جمعې ورکو بیا استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا محمد طیب طاهری صاحب هغه هم تر دې وخته پورې راتلل او جامع مسجد کې به هغه د جمعې موز ټول عمر کړی. قائد محترم تاسو په کوم کال کې قرآن ویلي؟ موږ جی سن 1987 کې زه سکول کې وم چې دا هغې لومبی کال دوره تفسیر نو موږ چې به سکول نه رالو نو که د خیالو هغه زوړ جومات تاسو به یې لیدلی یا نه یو طرف ته هم ګیلري وه او بل طرف ته هم ګیلري وه نو موږ به دې ګیلرو کې ناستو او د ګرمۍ موسم او پکې به چلېدله او ډېر مزېدار درس په هغه کال باندې تاسو ته چې ما ووي میر صاحب به پکې هم ناستو میر سمیع حق صاحب او دا نور علما ښکلي ښکلي هغه زمونږ امیر صاحب زوړ نواګی مشر عالم و هغه نوم باندې هېر شو هغه به هم د هغه وخت امیر و او جي نو دا موږ د هغه سن مولانا صاحب په زړې مدرسې کې دوره پړاو کړې شیخ صاحب جی بس ټول دلته نه دغه شروع کړی په لومبي کال کې تاسو په دوره کوله تاسو داسې معتبر عالم صدق امیر سمیع حق صاحب دغه جي میر سمیع حق صاحب زمونږ د یاد خبره نور به و ډېر به و اوس کېدای شي زما نه یاد شیخ صاحب نو څه کتابونه ویلي قائد محترم او جی دا اول کتابونه ټول په اول کالونو باندې موږ شیخ صاحب نه ویلي یو کال ناستو ماشاءالله. تاسو د طالب علمۍ کې داسې بهترین ملګري تاسو یادوئ چې یاد وساتئ؟ طالب علم کې خو ډېر بهترین ملګري وو زمونږ څوک د کوټي وو څوک د بلوچستان وو څوک د کراچۍ وو لکه تاسو ته ما ووایي په لاره باندې چې موږ راتلو مولانا عبید الله صاحب د هزارې اوس لاندې کراچۍ کې چې هغه هم موږ سره دلته پاتې شوي وو په رستم کې هم راسره وو او د هغې نه بعد تاسو ته ما د دوره حدیث د ملګرو ذکر وکړ مولانا عبدالوکیل صاحب شو قاري نصیب الله صاحب شو مولانا امداد الله صاحب شو دې مې دغې کالو ده دا ټول دا شی مسجد کې خو ډېر پخوا تکرار کوئ دا کوم څنګه تاسو شروع کړی؟ زه چې تکرار ما لومبی درس شروع کړی د خانانو جومات کې او دا منځ کې چې دی سن 89 کې و په لوډ سپیکر به ما چې هلته درس یو دغه ختم مې وکړه پوره کړ بیا خپل جامع مسجد ته رالم خپلې محلې ته نو سن 90 نه ما دا تکرار شروع دی او الحمدلله بیګا زما دویمه شوه د تکرار وخت تاسو نه مخکې تکرار کوم زما نه مخکې تکرار خو دلته مختلفو طالبانو به کوو لکه مولانا عبید الله صاحب هم دلته تکرار کړی د هزارې خو هغه وخت کې طالبان به ډېر کم وو د کوواټ یو استاد و تور استاد به ورته وي اوس شهید شوی دی الله دې وبخي نو هغه هم تکرار کړی دی او اخري سپارې به مازدیګر موږ پسې هغوی ماشاءالله. تدریسي خدمات ستاسو څه سبا؟ تدریسي خدمات تاسو وویل تدریسي خدمات ما تاسو ته وویل چې سن 1990 کې موږ دوره حدیث وکړه 2001 2002 کې 2001 او 2000 کې موږ تخصص وکړ کراچۍ نه بیا 2002 نه پنجپیر کې 3 کاله 2002 2003 2004 دا پنجپیر زموږ مرکز کې موږ تدریس وو د هغې نه بعد زه بیا منیرای مدرسې ته لاړم د شیخ القرآن مولانا شاه زمین صاحب رحمت الله علیه هغې ته 2016 پورې هلته موږ تدریس هم کړی جی تدریس هم هلته کړی تدریس 14 کال هم کړی دغه یو ځای که نه بل ځای تدریس کړی خپلې مدرسه کې مې کړی دلته مرکز کې پنجپیر ماشاءالله. ستاسو دې وخت کې زیر اهتمام څه مدرسه شته؟ زمونږ دې وخت کې چې د بناتو مدرسې دي هغې سره ډېر واسطه ده څه نظام چلوي په هغې کې کال دوران؟ کال دغه د وحدت دا نظام دی جی نظام د طلباو دپاره څه بنینو څه دغه بندوبست د بنینو خو زمونږ اصل کې اوس اوسګار نه یم دنیا مشاغل هم ډېر شي کله نور څه مسلې شي نور څه مسلې شي نو د عوام رویې تاسو سره ډېره زیاته ماشاءالله. کوم ځای کې سبا قرآن درس وایي قرآن او حدیث؟ د قرآن درس خو یو خپل جامع مسجد کې سالانه شروع دی او دویم هفتواري درس دی هم په دې کلي کې دغه ډېرو ویښ کې یو جومات دی هفتواري درس کوي او جبر کې هلته هم مدرسه کې عهده شته سره مدرسه کې او سرپرستي ده بس جي ځان نگراني کوي شاګردان کوم ماشاءالله ډېر وو چې سنه به تاسو قرآن دا طالبان خو د الله احسان دی پنجپیر
په ښه نظر بس ګوري نو تاسو فن میراث هم ماشاءالله ښه مهارت لرئ. فن میراث زمونږ دا اصل خبره دا وه چې د 2020 په کال باندې د هغه وخت نه شروع دی د 1999 نه د 1999 نه شروع دی. زمونږ یو استاد د ملک بشیر احمد بګوي اسلام آباد کې 99 کې ما د هغه نه چې د علمي میراث په لنډه طریقه په 13 منټ کې ټوټل زده کړی او په 8 طریقو باندې زده کړی او په اسلام آباد کې ایسون کې هغه پاتې کېږي اسلام آباد کې او فیصل مسجد کې به ما تېره سبق وي د دې تاسو ریکارډ وغیره هر څه شته او تر دې وخته پورې سراجي هم ډېره زیاته پړاو کړې ده او دا جدید طریقې سره میراث هم په ګڼو طریقو سره دی. آنلاین میراث هم پکې څه کالو چلې ډېر زیات شرکت زیات دي ډېر زیات ماشاءالله زیات. تاسو مدرسه الحاق شته او مدرسه او شته دا وحدت کار کې تاسو سره دا ولې جوړ شو؟ وحدت خو یو ډېر زیات ضرورت او زمونږ د جماعت یو لوی عزت په دې وحدت باندې راغی. موږ نور کله به د نورو دغه ته محتاج به وو که نه وفاق ته وغیره نو زمونږ قدر عزت په هغې کې نو ما په خپله په وفاق کې په امتحان کې ډیوټي کړې ده په مینای مدرسه کې د تبلیغیانو مدرسه چې کوم ده نو ما چې به هلته وکتله نورو استادانو ته به نورو جماعتونو زه پکې د دې جماعت وم نو د هغې رویه زمونږ سره برابر نه وه نو د وحدت خو زه ډېر زیات خوشحاله یم او الله دې حضرت شیخ القرآن رحمه الله د هغې خدمتونه او د هغې بچی زمونږ استاد محترم بیا د هغې ډېر زیات کړاو وکړو کوشش وکړو چې د وحدت بورډ هغې خبر راځي چې د وحدت په مخ ترقۍ باندې وړاندې شي او نور هم ترقي وکړي په مخ په ترقۍ روان دی جي پروس دا درېیم کال دی که نه موږ د پرچو چیک هم کوو لومبي کال هم د پرچو چیک کړو پروسه کال هم د پرچو چیکنګ کړو څه کال هم پرچو چیکنګ کې نو کال در کاله دا سیوا کېږي موږ ته خو اندازه لګي د هغې نه که دا خبره جماعت سره ستاسو وابستګي دي که نه؟ جماعت سره خو پیدایشي د پلار نیکه وابستې نه جي خپل دین کې داسې تاسو یو خبره وکړه چې د والد صاحب د شریف ابراهیم ملګرتیا وه دوی د ملګرتیا دیوبند کې جوړه شوې وه که د پنجپیر کلي کې د دوی ملګرتیا چې یو موږ خو رشته داران وم یو عزیزان وم او بل د هغې ملګرتیا د کلي هم وه خو د اصل ملګرتیا یې د سبق هم وه چې د هندوستان دیوبند کې سبق اوسېدلی یو ځای زما پلار د میرټ نه فارغ دی امدادالعلوم نه ماشاءالله هغې کوم صنف کې فارغ کېږي؟ دا زما په خیال سن 40 دی پاکستان جمهوریت پاکستان جمهوریت یو ځای فارغ شو که نه مخکې نه جي حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه هغې مخکې فارغ شوي دی وروسته فارغ شوي مرکز سره ستاسو ربط تعاون څنګه دی؟ ډېر ښه دی جي د ټول عمر بس دا زمونږ کور دی نو زمونږ یو ځای دی یو کلی دی چې تېرو که پټي ته ځو که کار ته ځو په مرکز تېرېږو که واپس راځو په مرکز راځو. جماعتي شوراګانو کې حاضري کېږي؟ جماعتي شوراګانو کې الحمدلله حاضري کېږي کله کله پکې ناغه وشي یا سستي یا نور څه عذر وجې مصروفیاتو د وجې. تاسو په کوم نظر ګورئ چې لکه جماعت په ترقۍ څنګه روان دی؟ جماعت په ترقۍ خو ډېر زیات زبردست روان دی. ما تاسو ته وویل چې په سن 85 کې زه به د مشر ورور سره تلم د مشر شیخ دوره تفسیر به شروع وه د توت د لاندې به مونږ ناست وو بروزه به په میدان غوړېدلې وه خو هغه کسان چې اوس وینم زه اوس دا درس وینم نو د ورځې د شپې فرق دی دا په لکونو دي هغه په سوونو هغه وخت کې. جماعت ته تاسو عهده مېلاو شوې ده؟ جماعت ته عهده چې ما ته ډېر زیات دغه شوی یو ځل د ځوانانو تاسو چې کوم تنظیمونه په جماعتونو کې دغه کوي که نه ماشومانو ته تربیت ورکېږي تقریرونه کوي انجمنونه دي نو دا امیر هم پاتې شوم بیا ما استعفا ورکړې وه لکه عهدې ما ته ډېر دغه شی خو ما قبولې کړې دي. جماعتي رکن چې تاسو ملاقات کوئ اول تپوس څه کوئ؟ جماعتي ملګری خو چې ته راشې نو لومبی تپوس کوې د قرآن درس دی زموږ خو دا خبرې دي وایي درس ته شته درس دې نشته کوم ځای درس کوې او څنګه درس کوې ملګري څنګه دي د درس دا خبرې دي. مرکز طرف نه تاسو ته اوس هم داسې کار حواله شوی چې یا مثلا ترجمه لیکل شوي دي یا مطلب دا دی چې څه داسې کتاب باره کې ذکر شوی دی چې امیر طرف نه تاسو دا ولیکل شوي داسې کار حواله شوی نه چې داسې څه خاص دغه نه دي خو د مرکز طرف نه دوران چې موږ به لکه دا اوس څنګه درس شروع دی د رمضان او د شعبان په دې کې به زه وم
نو چې د جمعې ورځ به شوه لکه مخکې خبرې وشوې چې د جمعې ورځ به ټول طالبان به هم د مرکز نه جامع مسجد ته جمعې لمونځ ته راتلل او استاد محترم شیخ القرآن مولانا طیب طاهري صاحب هغوی به هم دلته راتلل د جمعې دپاره نو هغه به اواز وکړي چې یو مېلمه به راغلی وی عارفه دا پلانکی عالم جامع مسجد ته بوځه چې تقریر وکړي لکه یو ځل دغه راغلی و احمد شعیب صاحب داسې نور بلا علما وو کله موږ د جمعې لمونځ پړاولی که د جمعې لمونځ به پړاوه نو تقریر به یې وکړه هغوی بعضې ملګرو کې سستي راځي یا قرآن کریم درس نه کوي هغې دپاره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې لکه قرآن درس شروع کړي او علما دي او یاره ملګري خو چې علما یې د هغوی ډیوټي او د هغوی کار الله ورته حواله کړی دا دی چې العلماء ورثة الانبیاء دا د انبیاو میشن دی قرآن ویل د انبیاو کار د توحید او سنت نو هغوی له خو چې سستي ځان نه لومبې هغوی وکړي که عوام کې یا سستي راشي نو زه سړی وایي خیر دی خو چې عالم کې راشي نه دي پکار ستاسو مشر تجربه هم ډېر ده سندګې نه تاسو لګیایي ستاسو په خیال کې د قرآن کریم دروس بهترین ذریعه څه کیدای شي چې د الله کتاب عام شي د قرآن کریم د دروسو بهترین ذریعه دا ده که نه چې بس زه خپل محنت کوم ته خپل محنت کې په نظم سره په تنظیم سره محنت یو بل ته دعوت ورکوو نو دې د دعوت تبلیغات څنګه خپل هغه لپاره میشن لپاره ګشتونه کوي په کوڅو کې ازوام چې موږ ګشتونه وکړو دې لپاره چې خلک د قرآن درس شروع کړي تصنیفات هم کوي او جی ما خو یو وړوکی خو د تصنیف و مختصر تاریخ پټان او ګاو پنځپیر تاسو له ما ته خو کوم درکړو او علمي میراث کې ما دغه لیکلی دی بهترین اردو کې جبه کې دا وواړه طریقې هم پکې دي جدید طریقې هم دي سراجي په طرز باندې دي هغه انشاءالله تاسو قرآن کریم څه مشکلات ما خو جي هغه ډېر دي په هغه حواله باندې که تاسو وایئ نو لومبنی د الاشعار فی القرآن چې په پنځپیر په درس کې څومره شعرونه ویل کېږي نو د سورت فاتحې نه د ورلاس پورې واخلئ د استاد محترم د ژبې نه چې کوم شعر دی هغه ما لومبی لیکلی بیا د هغې نه نقل شوی دی نورو هغه یې لیکلی بیا ما دویم خلاصې هم لیکلي دي ربطونه مې هم لیکلي دي امتیازات مې هم لیکلي دي بیا درې جلده کې مکمل د قرآن تفصیلی مشکلات د پنځپیر په طرز هغه ما لیکلي ښه محفوظ پراته دي طبعا د پاره ورکول پکار دي نو هغې باندې لګي او صفایي ورکوو جي طبعا دا به ډېر بهتر د تاریخ د کتاب تاسو څنګه سوچ وکړئ چې د تاریخ راجمع کړو د کلي کې اصل کې جي غټه خبره دا وه چې دلته علما راځي میلمانه راځي طلبا راځي چاته د کلي تاریخ پته نه لګېده نو ما په هغې کې پنځپیر څه ته وایي که نه نو غټه خبره خو لومبی د میلمنو دپاره وه او د علماو دپاره وه او دلته بعضې نوې کل دی هلکانو چې دوی په خپلو شجرو نه پوهېدله نو هغه شجرې بجرې هغه ما لږې وشړلې پکې چې دا د دې خاندان دی دا د دې خاندان دی دا د دې خاندان دی نو اسانتیا راله په هغې باندې او د تاریخ پوره مساجد چې څومره دي پنځپیر کې تقریبا 85 مساجد دي پنځپیر کې حجرې څومره دي شاملاتي ځان له ذاتي دي رانه دا 22 حجرې دي پنځپیر کې مثلا پنځپیر شاملات څومره دي تقریبا 9000 کناله شاملات دي تاسو یو کتاب ولیکو دیم کتاب تاسو هغې پسې را روان دی جي مکمل نشته دیم دا تاسو کلي کې اوسېږئ پښتو خو یې ځینې داسې کار کوي پښتو دغه راځي چې یاره پښتاني او د پښتنو سره دا خبرې له خامخا فطرتي تړلې دي چې څوک دا سر څه وکړي نو هغه شان بدله به ورسره ورکوي مثلا موږ ګورو کلي کې ازادانه غونډه کې داسې لکه بعضې علما ډېر سختي کوي چا سره داسې ما سره داسې نږدې کېږي تاسو هر چا سره ماشاءالله ربط ساتئ زه خو دا عادت شاګردان دي او زه خو په حجره کې چې کېرم هلکانو سره د هغوی ګپ لګوو مشرانو سره د هغه ګپ لګوو علماو طلباو سره د هغوی ګپ لګوو جومات کې ځان له جدا اندازي الله دې خیر درکړي تاسو ماهانه رساله مطالعه شته جماعت ماهانه رساله خو توحید او سنت ته جي دې نه علاوه بل څه خو ځان راځي دغه برات لراله د نیلوي سره برات لا د وګای نه برات لا خطیب صاحب دی او سیدی ماشاءالله او نورې به برات کم ملکونو تاسو سفر کړی زه خو جي افغانستان ته تلم یو ځل جلال آباد پورې او سعودي ته 2 ځله تلم
سعودي کې یو شپږ میاشتې ما تېرې کړې وې حرمینو په خدمت کې مکه کې مې وخت تېر کړی مدینه کې مې وخت تېر کړی او بیا عمرې هم تللی تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده د جماعت اشاعت بنیاد دی د جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد اصل کې شیخ المشایخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه هغه بانی دي او دا هغه بیا ګڼ شاګردان دي په هغه ګڼو شاګردانو کې لکه څنګه چې حضرت شیخ القرآن صاحب نن په درس کې کومه خبره وکړه ټول شاګردان یو طرف ته کا خو د پنځپیر شیخ چې څومره کار کړی دی نو هغه بیا بل طرف ته کا د لسمې حصې ته وایي د هغې خدمات د پنځپیر شیخ خدمت ته نه راسي نو دا خو ټول علماو شاګردانو د حضرت صاحب خدمت کړی د عقیدې مخالفین سره برتاو څنګه دی کله چې میلاو شي عقیدې مخالفین خو الحمدلله پنځپیر کې نشته پنځپیر کې ټول موحدین دي د توحید او سنت ملګري دي او که بهر کوم ملګري علاقو کې یا بهر کلو کې یا نورو ځایونو کې نو هغوی سره ډېر په مینه خوش اخلاقۍ سره راشو یا چې ته په سفر کې یو نوی ناشنا ملګری نو خپل تعارف ورسره وکړو چې د پنځپیر وي او هغه مسایلې ورسره په انداز باندې په ښکلي انداز ورسره وکړو ذریعه معاش څه څه ذریعه معاش خو موږ زمیندار خلک یو خپلې ځمکې دي هغه هم کوي او بیا دې ځای کې یو وړوکی غونې بازار دی زیده ورته وایي زیدې بازار کې زما دا سریه مریه دا خښتې سیمټ چوکا او انګل پټای او دا سیمټ وغیرہ دا خرڅوجي دا دکان دی نعمتونه خو دنیا ډېر دي د هر چا خوښ ستاسو په دې فروټو کې څه خوښ دي زما فروټو کې خو په دې ورځو دي تا ته مخې د اوس هم پاتې الحمدلله دا مالټې مې خوښې سیوان مې خوښ ماشاءالله چې الله کمرا کې شکر دې خوراک کې زیاتره څه خوښوئ خوراک کې زما ډېر خوښ غوښه د تکې غوندې نه دا چې وچې شي دا مې خوښ رنګونه کې کوم رنګ ډېر زیات خوښ دی رنګونه کې سور رنګ خوښ دی یاره فطرتي کار دی خو نېشنل ولګېدی بس چې هر څه دي دا بله نه ځو دا خو په یو جنګ کې ام المؤمنین دوپټې سره دوپټه وه د هغې نه هم جنډه جوړه شوه اورې لکه دلیل پیش کولی شي او بلکل سور رنګ مې خوښ ملکونه خو ډېر دي تاسو کوم ملک داسې خوښ چې یادوئ ملک خو په ملکونو کې بس زمونږ د ټول نه زیات سعودي عرب دی چې په هغې کې حرمین دي ماشاءالله او بیا زموږ خپل ملک خوښ دی پاکستان څه وجه خوښ دی پاکستان د ټولو ملکونو نه بهترین ملک دی اسلامي ملک دی نیکان خلک پکې ډېر پاتې کېږي او سرسر شاداب دی که تاسو بهر ملک ته تللي جیس کې واپس راځئ چې له چاغې پورې غرونو راواړېږي د تک شین شي یا ټول سمندري یا ټول غرونه یا چې دې پل راواړېږي نو ټول لاندې نه هر څه شنه شنه ویني او چې دا راځي شړشم دا زیړ ګل به ویني بیا درسونه د قرآن کریم خو ډېر دي کوم یو درس تاسو ډېر خوښ دی چې لکه دا صحیح درس روان دی یاره درسونه د قرآن کریم واقعي ډېر زیات دي الحمدلله ثم الحمدلله الله دې نور هم ډېر کړي خو زمونږ د پنځپیر درس چې کم دی یقین په خدای وکړه چې دا د ټولو نه جوړ دی ماشاءالله پسندیده طالب علم څوک دی چې تاسو خوښوئ چې دا طالب ټولو کې ښه بهترین طالب دی پسندیده طالب علم هغه طالب علم دی چې کم د قرآن سره مینه ماشاءالله غوسه په کومه خبره ډېره غوسه دي بس عام فطرتي خبره چې نور عام انسانانو له پسې ورځي غوسه نه مونږ هم هغې راځي څوک په فدر کې خوښ هم نه څه سره تخپه خو مونږ جین سنت طریقه را قبلو څه مسئلې تپوس نه سکوت کې او جواب نه معلوم نو ورته نه نشته راته پته بل عالم سره رابطه وکړه هغې نه د عمل زموږ د جمهوریت کې تاسو سکوت یا وزیر اعظم شي لکه نن سبا چې وزیر اعظم نشته کنه او تاسو سره رایې چې آیا خبرول خدای دې نه کړي دا ملک اسلامي ملک دی او دې کې دا نظام اسلامي نه دی نو دا چلې نشي دا ټول نه زمونږ دا وس دی زموږ د ملک په کته روان دی څه وجه کېدای شي دا به ښه کېږي څنګه دا خیر سیاسي خبرې دي زه خو په دې دوره نه پوهېږم او د الله نه دا دعا ده چې الله دې زمونږ دا ملک د دې معیشت ښه کړي مکتبي نه ستاسو کتاب پټ کړي تاسو غلي سئ یاره بس همداسې ورته هدایت وکړي نو بس ډېر زما طالبانو سره پاتې شوي هم دي نو بس مونږ ته ماتې کړې ده غلطي اصلاح څنګه کوئ د غلطه اصلاح په خوش اسلوبۍ سره وخت تاسو ماشاءالله کلي کې پیدا شي او جماعت کوم پیدا شي څه خبر داسې واقعیت برابر چې څوک څه وشي مناظرې وشي مباهلې وشي جنگ جګړه وشي چې اختلافات برابر شي هغه څه کول وړي داسې عبرت واخلي دا خو په پنځیر کلي کې خو خیر دوره جنګونه جګړې نه خو اسې راغلي وو زمونږ د جامع مسجد کې مونږ راغلي وو نو
کله په یو مسله باندې کله په بله مسله باندې د هغې نومونه خو موږ نشو اخیستی. د انسان فطرت دا چې هغه هم غوسه ورشي نو هغه الله رب العزت هغه په ښه انداز سره حل کړي دي. ماشاءالله. جماعتي احباب د پاسه پیغام ورکول بس د ټولو ملګرو لپاره دا پیغام دی چې د قرآن او حدیث د دې سره مینه ساتئ. د قرآن د علماو قدر کوئ، د قرآن د طلباو قدر کوئ، د قرآن د استادانو قدر کوئ، د قرآن ځایونو ته په ښایسته انداز سره ګورئ. چونکې زمونږ دا پنځپیر په دې ورځو باندې ډېر په دغه ګڼه ګوڼه یي پکې. نو ټولو ته دا ملګرو ته عرض دی چې یا ښودنه وکئ، یا زده کوئ او یا د دوی خدمت وکئ. څلورم ګوره درنه جوړ نه کړي دغه حدیث مصداق دی ورنه هلاک بشي. عزتمندو اوریدونکو او کتونکو، حضرت مولانا مفتی محمد عارف سلمه الله تعالی دا خبرې تاسو یو څو واورېدې، یقینا ډېر د حکمت نه ډکې دي. که سړی په زړه په غوږونو واوري هغې چې څنګه اخر کې مې ویل چې موږ هم پکار دی قرآن کریم سره ځان یوځای کړو، قرآن کریم زده کړو، ځکه دغه اصل کتاب دی او اصل قانون دی، اصل شریعت دی، اصل نظام دی. تاسو موږ کتل چې هغو ته موږ دا یو سوال وکړو چې تاسو لکه وزیر اعظم چې پاکستان هغې کوم جواب راکړو چې موږ دا دنیوي نظام دی، موږ دې سره تعلق نه ساتو، زموږ تعلق هغه سره کوم شریعت موږ ته ښودلی دی. نو دې خبرو کې ډېر لوی بحث دی، ډېر لوی حکمت فلسفي خبرې دي. نو که تاسو دې توجه ورکړه، امید دی چې تاسو ژوند مو ښه شي لکه څنګه چې الله زموږ ژوند ښایسته کړی دی. زه اخر کې د مولانا صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم، ډېره مننه کوم. ستاسو ډېره ډېره مهرباني.